بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرینو کتونکو الله پاک مو ډیر خوشاله کا. نن یو نوې مسلې سره او یو زبردست خبرې سره تاسو په حضور کې بیا حاضر شوم. تفسیر کبیر کې علامه رازی رحمت الله تعالی علیه لیکلی دي چې پیرا سیدنا جبرائیل علیه السلام راغی او جبرائیل علیه السلام چې کېناستو نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په نامه صحابي راغی. نو جبرائیل علیہ السلام فرمائی ابو ذر سیب خم راغی. نو نبی پاک علیہ السلام مبارک ورته فرمایل جبرائیل ابو ذر رضی الله عنه ته څنګه پیژني؟ جبرائیل علیہ السلام ورته فرمائی چې ابو ذر سیب په ځمکه باندې دومره خلک نه پیژني لکه په اسمانو کې څومره فرشتي پیژني. زه به ولې نه پیژنم داسې انسان؟ نبی پاک علیہ السلام مبارک دا خبره ډیره زیاته ورته ناشنا شوه. وی فرمایل چې ابو ذر سیب کې څه داسې خصوصیات دي چې په ځمکه باندې دومره خلک نه پیژني لکه په اسمانو کې فرشتي پیژني. نو جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې دوی خبرې دي پکې چې هغې د وجې نه فرشتو باندې دی ډېر ګران دي. کومې خبرې دي؟ ورته فرمایي چې یو خبره دا ده چې خپل ځان ډېر کمزوری ګڼي، خپل ځان ورته هېڅ هم نه ښکاره کېږي. داسې نه وایي چې زه یم. ډېر خلک خو دا وایي که نه چې زه یم، انا لفظ استعمالوي، زه لفظ استعمالوي. اچھا د خپل ځان ته ډېر کم نظر کوي چې زه هېڅ هم نه یم، عاجزي ده پکې. او دویم نمبر دا چې قل هو الله احد سورت اخلاص شریف تلاوت ډېر زیات کی. دا دوی هغه وجې دي چې ابو ذر سے په ځمکه باندې دومره خلک نه پیژني لکه په اسمانو کې فرشتې پیژني. ناظرینو کتونکو ډېرې ښکلې وجې دي. راځئ چې دغه وجوهات موږ هم په ځان کې راولو. دا انا لفظ د خپل معاشرې نه ختم کو، د انا لفظ د خپلو خبرو نه ختم کو او رب ذوالجلال په دربار کې عاجزي اختیار کو. هر انسان د خپل ځان نه بهتر وګڼو. او دویم دا چې قل هو الله احد شریف دا صورت مکمل ډېر وایو، هر وخت یې وایو. رب ذوالجلال د موږ تاسو له په عمل راکړي. ډېره مننه. الله پاک مو ډېر خوشحاله کړه.